یهود او نصارو یو غټ میشندار او چت کړی دی چې په مسلمانانو کې د جمهوریت دا مرض دا خور کړی دی. جمهوریت څه ته ویل کېږي او د دې خپلو کتابونو د دې تعریف څه کړی، تعارف او ډیفینیشن یې څه کړی. د مشرف یو کتاب دی سب سے پہلے پاکستان، پاغے کے هغه د جمهوریت تعریف کړی دی او دغه تعریف دا د امریکای مستند تعریف دی ښه چې امریکایانو کوم تعریف دا کړی د جمهوریت دا مستند تعریف دی. هغه خپل کتاب کې تعریف داسې کوي: The democracy system of government for the people and are the people and by the people. دا غره جمهوریت تعریف کوي مشرف پل کتاب کې چې the democracy system of the government for the people and are the people and by the people. مطلب وای مخه مطلب په ساده پښتو کې داسې دی چې د عوامو نه جوړ حکومت د عوامو د پایدې د پاره په عوامو باندې د هغې حکومت کول. د عوامو نه جوړ حکومت چې د عوامو نه جوړي، د عوامو د پایدې د پاره په عوامو باندې حکومت کول. مطلب ساده داسې شو لړ چې د عوامو په خپل ځان باندې په خپل حکومت کول، دې ته جمهوریت وایي. چې عوام په خپل ځان باندې په خپل باندې حکومت وکړي. لکه تاسو وګورئ کنه اوټونه راشي 15 کاله پس دا غټ اوټونه پاغې کې د عوام راجمع کی وستاسو سرای د چې څوک مشر کو د دې ملک په هغې کې څه خلک راپاسي زمونږ به دا لیډري، څه خلک راپاسي زمونږ به دا لیډري. په هغې کې بیا اکثریت له حکم ورکي چې چا ووټینګ ډېر کړی دی، چا ووټ ډېر شوی دی، چا ته ډېر چې دی نو کاونټ شوي دي ووټونه، بیا هغه مشري. دا مشر کړی چي عوامو، د عوامو په رای باندې دی مشر شوی دی، دی په خپل رای نه دی مشر شوی. د غوښته چې زه مشر شمه خو مشر چا کو عوامو په ووټ باندې کو چې زمونږ بدای د هغه طرف ته مشوره ورکړه چې دی مشر کوي. نو دا چې ځان باندې عوامو مشر کو نو عوامو وایي چې د ده فیصله زمونږ فیصله ده، خپل رای ټول هغه ته حواله کړه. بیا چې هغه کومه فیصله کوي نو د هغه چې کوم د ټیم خلک او د هغه تنظیم او د هغه پارټۍ خلک نو هغوی په هغې باندې خوشحالي او زمونږ لیډر دا کار وکړو، دا بالکل ټیک دی، دا بالکل ټیک دی. ځکه هغوی په خپله په ځان باندې حاکم کړی. اوس هغوی کوي چې موږ له لار پخه کا نو هغه لیډر یې ورله لار پخوي، نو عوام وغواړي چې دا لار دې پخه شي که نه نو هغه یې ورله پخه کي. او د عوام دا چې لار پخوي او هغه یې ورله پخوي نو دا ټیکس د چا نه تلی؟ د عوامو نه تلی دی. د عوامو په پیسو باندې د عوامو لار پخه شوه. نو عوامو څه وي چې دا لار دې پخه شي او دا بجلی دې راشي او دا ستن دې ولګي او په دې ځای کې دې اوبه راشي، د عوامو وي که نه. او عوامو ځان له خپل یو حکومت جوړ کړی چې زمونږ په پلان کې مشري د جرګې او بس دې به زمونږ مشري کوي. عوامو حکومت په چا باندې وکړو؟ په خپله په ځان باندې حکومت وکړو. او دا حکومت په ځان باندې د څه دپاره کو؟ د خپلې پیدې دپاره. د جمهوریت تعریف دا شو په خپله د عوام په خپل ځان باندې د خپلې پیدې دپاره حکومت کول. د مشرف صاحب د تعریف دا لړ نه جوړ شو چې هغه د امریکې د مستندو انګریزانو د کتابونو نه دا رانقل کړی. نو دا دوی د عوامو د پیدې دپاره جوړ کړی چې دا به عوام ته په دې کې پیدا وي. حالان کې پیدا نشته. ګورئ هسې وایي چې پیدا به وي خو د اوسه پورې به موږ ته پیدا نه ده راغلی ده. مونږ په ځان باندې چې څوک مشر کړی واسې خبر راشي که نه بیا لکه
خولې نه دانګي را دانګي نو بیا ترې سړی اړولی نه شي. مونږ په ځان باندې په خپله څوک مشر کړی او هغې مشر مونږ له شته لارې ورانې کړې، لارې راله جوړې نه کړې. مونږ خو په ځان باندې څوک مشر کړی و که نه دی تېرو وټونو کې چې دی به مشر وي، دی به زمونږ مشر وي او دا به زمونږ د علاقې دا زه نومونه نه علم. او هغې ته مونږ ووایو چې مونږ له اوس دا لار پخه کوئ، په دې کې مونږ له لښتې وکئ، نالی وکئ. نو هغې په مونږ کې لښتو کولو ته تیار دي، خو په لار کې لښتي کولو ته تیار نه دي. پته ولګېده چې د جمهوریت تعریف چې هغوی څنګه کړی دی دا په دې باندې صادق نه راځي. صحیح جمهوریت نه دی. صحیح جمهوریت چې نو بیا به دا لار پخ کړی و، دې کې به نالی وه، دا ورانې ورکې به نه کېدې. صحیح جمهوریت چې په صحیح معنو کې کوي نو بیا پکې هم عوامو ته دنیایي لږه ډېره پیدا شته. څنګه چې شرابو کې پیدا هم شته او نقصان هم شته، داسې پکې دی کې خو سراسر نقصان دی، پیدا پکې ډېره نه میلاوي. اسلام دا وایي، د اسلام وینا دا ده چې په مونږ باندې به حکومت څوک کوي؟ الله کوي. دا اسلام وایي په مونږ باندې به حکومت الله کوي. چې دا الله کوم قانون راغی، کوم امر راغی، کوم نهي راغله، بس زمونږ به په هغې باندې لبیک د هغې نه به خوا دې خوا نه. او دا نور صاحبان وایي چې نه قانون به دا چای دا به په مونږ باندې د عوام وي، د عوامو حکومت کوي. او مونږ وایو چې نه د الله حکومت کوي. نو دې کې ډېر فرق دی، د عوامو حکومت کې او د الله په حکومت کې ډېر فرق دی. عوام چې دي دا بندګان دي، او الله چې دی نو الله خو تاسو پېژنئ که نه. مونږ چې چاته سر ټیټو دغه رب دی. نو په رب کې او په بنده کې ډېر فرق دی. د بنده نه کوتاهۍ ډېرې کېږي او د رب نه کوتاهۍ نه کېږي. نو د رب په قانون کې او د بنده په قانون کې ډېر فرق دی. چې بنده کم قانون جوړ کې او پتا باندې لاګو کوي دي کې ډېرې کمی کوتاهۍ، او چې رب کم جوړ کړی دی کې به نو بیا دوی وایي چې نه خیر پیدا مایده پکې هم شته که نه جمهوریت کې، لکه پیدا دا پکې هم شته او پیدې پکې شته ځای په ځای، او شریعت وایي چې نه نشته پکې. بیا وایي چې یاره جي دا خو اسلام دی، خو مونږ ورله نوم دغه ورکړی دی، نوم هم ورله دا ورکړی. نو مونږ وایو چې زه تا ورله نوم دا ورکړی دی، نو ته دغې دا نوم بدل کا او دې له نوم خلافت ورکه. خلافت نوم وله ورکه که نه، خو دوره نرې ورې کوله دغه نوم به شي خلافت نوم وي. خو دا دغې ته تیار نه دي. یو دا یاده کا چې د شریعت اصطلاحات بدلول دا مستقل جرم دی. خلافت دا د شریعت اصطلاح ده او تا دا بدله کړه په څه باندې؟ جمهوریت باندې. دا مستقل جرم دی. که تا چرته اسلامي قانون کې داسې وکړو چې د اسلام سه اصطلاحات تا بدل کړه په بلې وینا سره، د دې به ته مجرم یې، تاله به سزا درکړي. نو یو د دې جمهوریت کې څه دي؟ د هغې ډېر جرمونه دي د جمهوریت. یو پکې دا دی حریت الاعتقاد. حریت الاعتقاد مطلب دا دی چې بس مذهبي ازادي وي، کو څوک مسلمانی کی، کو څوک کافر کیږي، کو څوک کرسچن کیږي، کو عیسائی کیږي، کو یهودي کیږي، کو نصرانی کیږي، دې کې به څه پابندي نه. نو یو حریت د اعتقاد دی چې عقیده کې بس د ده خوښه ده چې دې څه کوي هغه دې کوي. شریعت وایي چې نه د ده چې کومه خوښه ده دې به دا نه کوي، د شریعت چې کومه خوښه ده دغه به کوي. لکه اوس کو څوک مسلمان کافر شو او یا لاړ پناه راکړي وي چې زما په دې کارډ کې اوس په دې کارډونو کې نشته چې مسلمان درته ولیکي، پخوا به پکې چېرته و، نو مونږ خو نه دی لیدلی چې ته چې ما ته په شناختي کارډ کې سور هندو ولیکه نو تا ته به لیکي او په دې څه پابندي نشتي. دا بل یې مخکې پاس کړی، پاس شوی مخکې، خو د مخکې ورځو کې مشهور شو. دا اکټ مخکې پاس شوی چې زما په دې کارډ کې ته ما ته هر شي لیکي نو بس ولیکه. ګیره دې ښه ښکلې پرېښې ده، برېت دې ښه ښکلي واړه کړي دي، غټ غټ ویښته دي، پټکې دې والی دی، په سر سنتو برابر یې، خو یاره جي ما ته په دې کارډ کې هندو ولیکه، تا ته به پکې لیکي. د جمهوریت د طرفه په تا څه پابندي نشته. یا هغه لکه داسې هغه جینډر مینډر چینج کي را چینج کي لکه دا هغه کیسو کې دا بیل پکې موخه. دویم چې دی نو هغه حریت د رای دی چې رای به آزاد وي. که دا رای دی د قرآن موافق ورکوي، که د قرآن مخالف ورکوي، ده ته به څه پابندي نه وي
شریعت وی نه چې یو سړی رای ورکي او زیرای سړی دی دی به د قرآن موافق پتو ورکي د قرآن موافق رای به ورکي رای به پیش کوي او جمهوریت وی نه چې دا سړی چې دی نو هیڅ دی آزاد دی په رای کې ځکه هر څنګه رای پیش کړه لکه یو سړی غلا وکړه او څه کسان محلې والا راغون شو چې زموږ په محله کې پلان کې غلا کړې ده یاره جی دله څه سزا ورکو نو څوک وایي یاره جی درې کلي نه به یې وباسو څوک وایي مړ به یې کړو څوک وایي یاره جی سر به ورله کټا کړو ګیره به ترې وخورو یو مخ به له تور کړو په خره باندې به یې سور کړو دا اوس هغه رایګانې دوی پیش کوي که نه دا حریت د رای دی شریعت کې دا نشته شریعت تا ته دا وایي چې غلا وکړه د ده نه به لاس کټ کړی دې کې بل سرای بیا نه چلیږي چې ته به بله رای پیش کړې بله رای پکې بیا نه چلیږي نو یو حریت د رای دی چې رای آزاده ده دریم حریت د اقتصاد چې دی چې مال به آزادي کو څوک په جومات لګي کو څوک په مدرسه لګي کو څوک په شرابخانه لګي کو څوک په کلیسا لګي کو څوک په هسپتال لګي حریت پیدا سو د اقتصاد مال کې په هر څه باندې ولګو د چا نه به تپوس نه کېږي شریعت وی چې نه مال دی وګټو دا په سم ځای باندې لګای په جمعات کې به لګای په مدرسه کې به لګای په ځان باندې به لګای په اولاد باندې به لګای په شرابخانه باندې لګای په کلیساګانو باندې لګای په درمسالونو باندې لګای او په جمهوریت کې دار چې د مال آزاد دی چې په صحیح لګي پاغې دی ولګي دا دریم نقصان او څلورم اهم نقصان دا دی چې حریت د شخصیت دی اشخاص حریت لکه خلق کوئی کنا جسم اپنی مرضی اپنی چې زما زړه څه غواړي هغه به کومه کو ځان له بار پټ ګرځم او کو ښکاره ګرځم دې کې بل چا څه کار نه که جامې لنډې اغوندم او کوږدې اغوندم که جامې اغوندم او که نه اغوندم دا به ما ته زما ازادي جمهوریت دا ازادي ورکوي په دې کې به چا تاسو مسله نه خو په هر څنګه دې ځای پورې جامې واغوندي دې ځای پورې لکه نو دې کې به ویسو مسله نه شریعت وی چې نه ته به پټ ګرځې پناه به ګرځې بار به نه روځې شریعت کې دی کې لږ فرق پکې ما په خیال چې لږ غونډه کې چې مازغه کار کوي چې لږ فرق پکې شته ډېر خو پکې نشته مونږ ته پکې ډېر نه ښکاري که نه مونږ خو چې دا جمهوریت ټیک شي نو دا چې دی نو دا څلور غټ نقصانات دي د دې چې دا د اسلام خلاف کېږي ښه یو څو کارونه پکې دوی دي چې د اسلام هم وردن نه کړي چې د خلکو پکې دا سترګې تورې شي لکه که ته د قچرو ته لاړ شي که نه او د میراث مسله راشي عین د قرآن د منځ نه به یې کوي ښه د قرآن د منځ نه به د میراثو مسله کوي یا د طلاقو مسله راشي که نه او د حلو مسله راشي بالکل د قرآن د منځ نه به یې کوي که نه کوي چا به لیدلي موږ خو نه لیدلي دا ګوره دا دوه مسلې به په دې کې کېږي دا د څه دپاره دا ځکه چې د انګریز په کتاب کې دا نه میلاویږي دا دوه مسلې د هغوی په کتاب کې د طلاق یا د نکاح څه مسله شته نو چې د نکاح او د طلاق مسله نشته نو تاله کتاب ولې جوړ کړي او ایکټ یې تاله ولې جوړ کړي تاله قانون ولې جوړ کړي د میراث مسله پای کې شته د هغوی د میراث د مسله نشته نو چې دا به د پلان بچي ته پاتې شو د بچي نه بیا نوسي ته نو نوسي نه کړ وسي ته دا په هغوی کې شته نو تاله قانون سره جوړ کړي چې د هغوی پای کې نشته نو دوی نه دی راغستی نو دوی په خپل په دې قانون کې اسلامي وردن نه کړو نو موږ ته وایي چې یاره جي وګوره که نه مو خو قانون اسلامي دی خو مړه بس نوم ورته صرف دا وایو لکه دا نوم بیا اخیسته لکه په کار نه که نه وي مونږ ورته صرف نوم چې دی نو دا وایو نور خو زموږ اسلامي قانون دی هسې تا نه تپوس کوم مفتي صاحب به یو مثال وي د مفتي صاحب د خولې وایم زما د خولې پې بد ښکاري خو هغه ویلی دی نو هغه وایي زما په دې کې بس یو اګري شپېشتي نه ټک واخی مونږ پکې کله کله ټک وو که نه لکه په کاسه کې درله چا تقاضا راوړه تقاضا اصل کان پې نه پوي کاسه کې درله چا غول راوړو او کی دي د تماخې ته او تا ته وایي چې د پلي ته پکې وګوره که نه پلی پکې پروت دی سپین کړی پلی پکې پروت دی نو هسې ته چې اوس صرف د پلي ته ګورې ته خو به ډېر رزیل سړی ته دې دومره تقاضې ته به د پلیټ کې نه ګورې صرف د یو پاک پلي ته پکې ګورې چې د پاسه پکې پروت دی د دې مثال داسې ده چې ته د جمهوریت د نورو غولو ته نه ګورې خو صرف د دوو ته پکې ګورې چې دی پکې راغستې او په سر یې ورلیږي نو د دننه د نورې کاسې ته وګوره چې څه دي پکې د پاسه یو پلي ته سوچ مه کوه او د شریعت
او د ایمان د صحیح کولو د پاره د جمهوریت نه بایکاټ لازمی دی چې یو سړی وای چې زما ایمان دی مکمل شي او کامل شي او برابر شي او دی په جمهوریت کې ککړ او ملوث دی د ایمان کامل نه دی د ایمان د اکمال لپاره د کمال ته د رسیدو لپاره د جمهوریت نه بایکاټ لازمی دی او د يهودو د نصاراو نه بایکاټ لازمی دی کدا سی ونه شو نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام من تکسر سعاده فهو منه چا چې د چا ډله سیوا کړه بس دا داغي نه دی نو او من تشبه بقوم فهو منه او المرء مع من احب دا پیغمبر دا ویناګانی کړی دي چې اوس چا د چا سره مینه کوله د قیامت په ورځ به داغه سره پاسي لکه چا د علماو سره مینه د علماو سره او پاسي چا د هندوانو سره مینه د هندوانو سره او پاسي چې رسن خلکو سره د په دنیا کې مینه وا د قیامت په ورځ هم د هغه خلکو سره پاسي کله يهودو سره د مینه وا د يهودو سره او پاسي کله عیسایانو سره د مینه وا د عیسایانو سره او پاسي کله مسلمانانو سره د مینه وا مسلمان وي د مسلمانانو سره او پاسي نو الله دې مونږه د دینه په خیر او عافیت سره خلاص کی چې مونږ ته د خپل ایمان کامل نصیب شي کني زمونږ د ایمان دا کامل نه دی ورته واسه ګپی ښه داسې ګپ خبرې دي ښه چې زمونږ به ایمان کامل شي نه الله سوئی